بعضې مسایلو خلک تپوس کوي، نو دغه مسایل چونکې د عام معاشرې او د عام مسلمان سره تعلق لري، نو یو څو ضروري مسایل دي چې هغه گوش گزار کړو. یو دا خلک تپوس کوي عموما چې زما زوی نه جوړه دی، زما رور نه جوړه دی، روژه نشي نیولی، د دې څه فدیه ورکړو. د دې خبرې د ټولو ملګرو ته دا خبره وضاحت دی چې کم انسان بیمار شي او د ځوان زلمی وي او د بیمارۍ د وجې نه دې روژه ونه نیسي، لاول خو کوشش پکار دی چې دې روژه ونیسي. او که دې داسې بیمار دی چې دته یو مسلمان ډاکټر وایي، هغه ډاکټر چې په خپله هم روژې نیسي، چې یاره ته روژه مه نیسه، ستا دا روژه ستا د هلاکت ذریعه ګرځي یا مرض دې پرې زیاتېږي، نو بیا دله پکار دی په خپل غالب ځوان دی فیصله ګمان کولی شي چې دې روژه ونه نیسي. مثلا هارټ پیشنټ دی، زړه بیمار دی، ډاکټر ورته وایي مه نیسه. د زړه د بیمارۍ مختلف قسمونه دي، بعضې انسان پکې نوي شي، بعضې نشي نوي. یا د شوګر مریض دی، بعضې د شوګر مریض مې روژه نوي شي، بعضې سخت شوګر یې نشي نیولی. یا د جګر څه بیماري د یرقان وغیره د ډاکټر وایي ته تنده نشي برداشت کولی، روژه مه نیسه. یا نور څه وجوهات دي. نو چې ځوان زلمی سړی روژه ونه نیسي، نو دله فدیه ګورې بلکل نشته. دی چې کله جوړ شو دا روژې به نیسي، او که دی جوړ شو او د روژې ونه نیولې، نو بیا دی مجرم دی چې دی جوړ شي خامخا به نیسي. او که دی په دغه بیماری کې مړ شو، نو اسم پې نشته. د رمضان میاشت تېره شو، دی همقسې بیمار دی 2-3 پې نور هم ورواوړې دی میاشتې، او دی هم په هغه بیماری کې مړ شو، په دې فدیه نشته. فدیه په بوډا سړي دی، زموږ فقها ورته شیخ فانی وایي، بوډا سړی یا بوډۍ ښځه چې هغه د خپل بوډاوالي د ضعف د بیماری ضعف د وجې نه د بوډاوالي سره چې کم بیماري وي د هغې د وجې روژه ونه نیسي، نو د هغې به بیا فدیه ورکوي که وسې کېږي. دویم اوس هم مانه په ټلیفون تپوس وشو چې دا فدیه موږ مخکې ورکولو شو. نه، نشي ورکولی. چې کله روژه ونه نیسي د هغې نه پس به بیا فدیه ورکوي. د ورځې هم ورکولی شي، خو چې کومه ورځ ونه نیسي د هغې نه پس د هغې به ورکوي، او د ټولې میاشتې په آخر کې فدیه ورکولی شي. یو خو دا مسله شو. دویم کومه زنانه چې هغه په ګېډه ماشوم لري او دا یریږي په ماشوم چې که زه روژه نیسم نو په ما تنده یا لوږه راځي او د ماشوم ته ضرر رسي یا مري، دې لم اجازت د دې خبرې شته چې روژه ونه نیسي، بیا به وروسته له دې قضا ونیسي. یا کمې ښځې ماشوم له پی ورکوي، نو بعضې ښځه ماشوم له پی هم ورکوي، روژه هم نه ویشي، او بعضې زنانه کمزوري پی چې ورکوي ماشوم له، نو دا په ځان یریږي یا په ماشوم یریږي چې ماشوم رانه خراب نشي، نو دې ته بیا هم اجازت شته چې روژه ونه نیسي، خو د دې په فدیه کار نه کېږي، دا به وروسته له دې روژې قضا نیسي. بعضې خلک د دې مسلې تپوس کوي چې بعضې زنانه دا ګولۍ وخوري یا انجکشن ووایي، دې دپاره چې زما بیماري را نه شي او د روژې په دې میاشت کې زه پوره روژې ونیسم. دا یو سوچي چې دا ښکلې میاشت ده او په دې کې زه روژې مکمل ونیسم. یاره دا دوی خوړل او دا روژه که په دغه موده کې بیماري را نه شي روژه نیول صحیح کېږي که نه؟ د دې دپاره که یو انسان ګولۍ او دارو خوري او په دغه ورځو کې چې د دې د بیمارۍ ورځې دي، د دې ګولو د دوای د وجې نه یا د انجکشن د وجې نه بیماري را نه شي، روژه بلکل صحیح کېږي. د روژې تعلق خو د بیمارۍ سره چې بیماري په هره وجه بنده شي، نو بیا دا خپله روژه نیولی شي. د ګولۍ انجکشن د وجې نه بیماري رانله، روژه دې نیسي. خو بهتره ښه دا ده چې د انسان د ښځې دپاره الله فطري کومه طریقه جوړه کړې ده، په هغې د عمل کوي. نه دی خوري ګولۍ انجکشن دی نه وایي د بیمارۍ د بندش دپاره، پرېږده په خپل ټیم چې د زنانه بیماري راشي، دې سره صحت باندې خطرناک اثر پرېوځي چې ګولۍ او انجکشن کوي چې بیماری را نشي، په صحت هم اثر پرېوځي. یو بل دې سره بیا د انسان دا ماهواري بیماری ګډه وډه شي،
بیا مسلې د شریعت ګرانې شي، بیا هغه د طهر او د حیض چې کوم خپل مسایل هغه مشکلاتو ته ورسېږي. نو چې الله انسان له کومه فطري طریقه مقرر کړې ده هغې باندې د عمل وکړي. چې الله بیماري راوسته او د الله رسول وایي چې په دې کې روژه ونیسه قضا به وکړي، نو بس خبره خلاصه ده که نو ګولۍ مولۍ مه خورئ. زنانو ټولو ته د ماخویندو میندو ته دا درخواست دی، بس خپل فطري تقاضې ته ګورئ. بل بعضې خلک دا سوال کوي د سفر متعلق. اکثر زمونږ دا مسافر رونه دي په بار ملکونو کې دي، څوک په دوبۍ کې دي، څوک ابوظهبۍ کې، څوک سعودي کې، څوک یو ځای څوک بل ځای. یاره موږ روژه نیسو که نه؟ په سفر کې د روژې متعلق اجازت راغلی که څوک نه نیسي. زمونږ بعضې فقها وایي په سفر کې روژه نیول بهتر دی او څوک یې نه نیول بهتر دی. و بیا علماء په دې فیصله کړې ده چې شهري سفر یې لکه 76 یا 77 کیلومیټر د خپل کلي د حدود نه دی روان شي، نو چې سفر نه شروع شوي نو روژه به نسي ګوري. چې سفر شروع شي د هغې نه پس دی بیا دې له اجازت دی د انسان لکه روژه نه نیسي. نو با علما وایي هغه سفر چې ده ته تکلیف رسوي، تږي کېږي پکې، مشقت یې پکې په سفر کې او ده ته روژه نیول ګرانې، نو بیا نه نیول بهتر دی، قضا به ونیسي. او که نه څه تکلیف ورته نو بیا بهتر دی چې خپله روژه ونیسي. بهر کې که نه هم نیسي د سفر د وجې نه خیر دی، نو وروستو بیا د هغې قضا وکړي. بعضې خلک دا تپوس هم کوي زه په روژه کې انجکشن والی شم که نه؟ بلکل والی شي. نن یو بل ملګري م تپوس وکړ، وی زما غاښ خوږېږي، زه غاښ ایستی شم که نه؟ بلکل ایستی شي چې ماهر ډاکټر چې وینه یې تېره نه شي، په داسې طریقه وله غاښ وباسي یا غاښ ډک کړي چې د وینه یا اوبه تېرې نه شي، پروا نشته، دا غاښ ایستی شي پکې. او که چېرته وینه یې تېره شوه د تېرېدو امکان یا د اوبو د ګوټیا د دې د تېرېدو امکان، نو بیا دې نه وباسي غاښ. خو ماهر ډاکټر چې وي معلوم دننه کېږي وینه نه تېرېږي. بعضې خلک وایي خوله وینه شي دې سره دا وینه تېره شوه روژه ماتېږي که نه؟ چې کله هم د انسان خوله وینه شي نو لاړې دې توکي، او که لاړې تېرې کړې نو بیا د لاړې توکي پته به ورته ولګي چې دا لاړه غالبه وه که وینه غالبه وه. که لاړه غالبه وه وینه ورباندې کمه وه نو بیا خیر دی، او که وینه زیاته وه لاړه کمه وه د رنګ نه پته لګي بیا روژه ورسره ماتېږي، او د روژې څه کفاره وغیره ورسره نشته، بس صرف قضا به ونیسي. دویم دا د تراو متعلق بعضې وروڼو تپوس کوي مونږ کور وکړو که جومات کې وکړو. اوس خو نن سبا د کرونا د وجې نه زموږ علماو دا فیصله کړې ده چې کم نه کم خلک دې په جومات کې وکړي او په خپلو کورونو کې حجرو کې خپلې جمع وکړي. هسې تراویح نفلي عبادت دی، یعنې سنت دی، سنت دی ده، یعنې نفلي دا معنا چې زیاتي عبادت دی، نور دا سنت دی. نو په خپل کور کې هم جمع کولی شي، په خپله حجره کې هم جمع کولی شي، خو یو بنیادي څیز دی. زموږ خلک د تراویح نه ځان خلاصوي، هغه عالم پسې منډې وي، امام پسې چې ډس دی وباسي لکه د کلاشنکوف په شان ډزېږي، نو هغه پسې منډې وي دې زر تراویح کوي. دا قمقلتوب دی چې ته اړو بل جومات ته لاړې کوم ملا چې زر در تراویح کوي تا وکړه، نو په لاره دې څونه وخت ولګه. د زر تراویح او د ښکلې تراویح په منځ کې ټول 15 منټه فرق نه. نو 15 منټه کې د الله قیمتي عبادت ولې ضایع کوئ د خدای بندګانو؟